مشر مولانا فضل الرحمن صاحب ته هرکلی ویم او انشاءالله دا یقین ورله ورکوم مولانا صاحب راورسېده زه به خپلې خبرې کوشش کوم چې راغونډې کړم مشران به خبرې کوي زه تش یو خبره کوم چې کومه اراده زموږ ده هغه اراده زموږ تش د دې الیکشن نه ده بلکې هغه اراده زموږ دا ده چې دا ګند دا جراثیم او دا څښا د غلو مچان دا به ځای ته رسو هله به موږ په ارام کېږو او دا زموږ د ټولو دا اتفاق دا سیاسي اتفاق چې دغه مداري دغه پیزوګې دې ته جوړ کو چې بار بار د الیکشن نو تختی تیښتې ته نه پرېږدو انشاءالله په 14 تاریخ به ورسره حساب کتاب کوو هله به یې پرېږدو چې ځي دی او سوچ وکړئ د مردان والا نه تپوس کوم د هغې خلکو نه تپوس کوم دا لوپټې او بنګړي چې یې چولي دي د هغې پیمانو نه تپوس کوم چې الحمدلله ما ورته د سړیتوب ټکې وښو اوس هغې هم سړیتوب کوي دا په چا اورېدلي نه وله خیره او زه دې ته چغې وم روکې کې مړه دونه نه دی نه دی دونه نو په مردان کې م راباندې خرش فرش یادوی نه موږ خو د اشنغر والا تکړه موږ خو هغه خپل له نوم خوښ کړی دی تاسو هغه خپل بې ایمانه له څه نوم خوښ کړی دی که نه چېرې دی ظالمه بدر منیر ته کنسل کوي ما ته خو داسې ګلډانګ شانته ښکاري ګلډانګ هم لیدلی دی که نه او زه دې ته ویم دې هر ځل چې ودرېږي نو وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین او په دغې راغونډ کې زه دې ته ویم تاسو ته د دې نه زیات ضرورت د اهدنا الصراط المستقیم دی تاسو چې ودرېږئ دغه وایئ هله به مقام مني دا اتحاد او دا اتفاق دا به انشاءالله د حجرې او د جومات د دې ناسور د دې ګند د دې یهودو د ایجنټ د دې غیر دینه ملکونو د ایجنټ انشاءالله تر هغې پورې به زموږ د اتفاقي او لاسونه اوچت کړي ټول پښتانه لاسونه اوچت کړي د پښتو د ایمان لاسونه اوچت کړي او دا وټکوي او د ټولو دنیا ته یې واوروي چې اتفاق به تر هغې چې درګند هم صفایه نه کړی انشاءالله زه هغه ګند خو سبا را روان دی خو سپریګانې وکړې سپریګانې وکړې په لارو کې په کوڅو کې په اشنغر کې خو زما په دې خبرو خلک پوهېږي نه پوهېږم تاسو پرې پوهېږئ خو نه پوهېږئ خو سپری به د پښتو کوئ خیال وکړئ زه دې نیشنلیانو ته ویم دا خبره د زما په ایمانی او په کلو غوږونو واورئ دا کم د عزت پټکي چې نن مولانا قاسم صاحب ستاسو د کشر ته په دې تخبې کې په سر کو ایمان به تېروئ نیشنلیانو ایمان به تېروئ ځان نه به د ولي خان بابا هغه سرې مچۍ جوړوئ خو په 14 به دا ټول پټکي د مولانا صاحب په سر زه یو وارې بیا د ټولو مشکور خبرې ډېرې دي خو انشاءالله مشران به خبرې کوي زه درنه اجازه طلم خو دا یو پیغام چې د ټولو پښتنو ضرورت دی زما د خاورې ضرورت دی زما د بچو ضرورت دی زما د میندو خویندو ضرورت دی زما د سپینګیرو مشرانو ضرورت دی زما د سکولونو د کالجونو د هسپتالونو ضرورت دی او هغه امن دی پښتنو
د مردان نه دا ناره راکې چې غواړو غواړو امن غواړو 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 امن غواړو موږ په خپله خاوره امن غواړو موږ په خپله خاوره امن غواړو موږ په خپلو جوماتونو کې امن غواړو موږ په خپلو مدرسو کې امن غواړو موږ په خپلو سکولونو کې امن غواړو موږ د خپلو بچو دپاره امن غواړو موږ د خپلو میندو خویندو دپاره امن غواړو 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 امن غواړو 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 امن غواړو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ Mamana Sase, Mavi, dari wuce terfan pada perdalaman ke teman kita ke kawan, wah kamu lah,